وهم بالآخرت کافرون 45 نمبر ایت میں لو اتم سپرادا ولو اننا اور سورة الاعراف تا 45 نمبر ایت میں لو وبینہما حجاب او دی اغوی مانس کی بو و پرداوی وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم او په اعراف باندې به داسې سړي وي چې هغه به جنتیون او جهنمیونو کې هر یو د نشانونه پیژندي ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم او هغو به اواز وکي د جنت والا خلکو ته چې په تاسو دا سلام وي لم يدخلوها وهم يطمعون اوسه پورې به هغوی جنت ته داخل نه وي شوي خو د جنت داخلېدلې امید به لري وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ او چې کله د هغوی سترګې وړولی شي د جهنم والا خلکو طرف ته قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین نو هغوی به وایي چې او د مو ربه مو ظالم قوم کې شمور نه کړي اردو کی ترجمہ کروں وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم اور وہ اہل جنت کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو لم يدخلوها وهم يطمعون اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں شامل مت فرما دا اوالا یود کی اللہ رب العزت دا فرمائی چې وبینہما حجاب دی اہل جنت او دی اہل جہنم په مانځ کې به یوه پرده جوړه کړلی شي اوس د حجاب او پرده څه شی دي مفسرین فرمایي چې اصلا کې دا حجاب نه مراد یو فصیل ده فصیل که تاسو فکر کړی وي دا مخکې زمانې کې به څه کله شهرونه جوړېدلو نو بیرونی حمله آورونه ځنونو بچ کولې دپاره به یو غاړ دیوال جوړ کړی و یو لکه دا که تاسو فکر کړی وي د کله بلاحصار نه بهر یو ستار دیوال دا ټول کلا ورکې رچاپیر ده دا نه منه به مخکې زمانې کې شهرونه جوړېدلو نو هغه شهر نه بهر به چې کوم ده یو باونډري وال غاړ دیوال جوړ کړی و هغه ته به فصیل شهر نه یلی شو نو یہی سے اللہ رب العزت فرمائی سے وبینہما حجاب دی اہل جنت او دی اہل جہنم مانس کے بیو حجاب یعنی یو دیوال قائم کرلی شي چنانچہ اللہ رب العزت پر سورة الحدید کی وہ وشتم سپارے کے دی دغ دیوال لگا تذکرہ کری دا اللہ رب العزت فرمائی سے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیامت پوریږي به د منافقین چې کوم دا ښځې او سړي دا به مؤمنانو ته دا وایي انظرونا نقتبس من نورکم مؤمنان به چونکې چې کله په بول سرات باندې پورې کېږي نو هغوی سره به یو نور وي وا روشنایي به وي چونکې تکه توره تیاره به وي نو د هغو به هغه نور په ذریعې باندې پورې کېږي نو د منافقینو سره به چې کوم دا که نه لږ لږ چې کومه دنیا کې هغه د اسلام نما اخیستې ده نو د هغه ولا لږ غني نور به ورسره وي نو په هغه لږ نور باندې به لږ غني مزال وکړي چې لږ مزال وکړي نو هغه نه به تکه توره تیاره شي هغه لږ کوم نور وي هغه به څو قدمه کور ورته ویر کړي خو نوره به هغه کور ور پرېږدی نو هغو به انظرونا نقتبس من نورکم مؤمنانو ته به وایي چې لږ مخونه راوړئ چې د تاسو نور په ذریعې باندې لږ مزال خو موه وکړو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا نو هغو به ورته دا وایي چې جناب من چټه سترګې وغړئ خپل ځان ته خپل نور راوت کړئ که نه اوس مونه غواړئ دنیا کې مې څه خباستونه کړي دي اوس یې مونه نور غواړئ چټه سترګې وغړئ که چې ته څه عملونه مو کړي وي درپسې وي نو د هغه نور به درته ملو شي فضرب بینهم بسور له باب
نو د هغوی دغې خبرې سره به د هغوی منځ کې یو دیوال قایم کړلی شي او په هغه کې به یوه دروازه وي باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب هغه دیواله نه بهر به چې کوم دا چې کوم طرف ته منافقین وي هغه طرف ته به عذاب وي او دې دیواله نه رادیلې به رحمت وي چې د کوم طرف ته مؤمنان نو بهرحال د مؤمنانو او د کافرانو منځ کې وبینهما حجاب یو حایل یو دیوال فصیل به چې کوم دا هغه جوړ کړلی شي وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم او په اعراف باندې به داسې سړي وي چې هغه به اټول خلق د هغوی نحکو نه پېژندي چې جنتي چوک ته جهنمي چوک ته اوس مفسرینو دې ځای کې دا بحث کړی دا چې د اعراف چې شته چې اعراف باندې به سړي وي اصلا کې اعراف چې کوم ده دا د عرف جمع ده عرف بلند زوی ته یي چک زوی ته یي چنانچه دغه غویه چې کوم دی که نه غویه چې کوم ده د غویه په د شو باندې یو چک غني کوهان وي نو هغه کوهانه چونکې چک وي نو هغه ته عرف نه یلی شي د چرګ باندې پوسه چرخیل وي هغه ته عرف الدیک یعنی د چرګ والا کوم چرخیل بلند زوی ده نو اعراف دا د عرف جمع د چک زوی ته یي اوس دا د چک زوی چې شه د ځنه علما کرام دا فرمایي چې دغه د جنت او د جهنم منځ کې به کوم دا کني یو چک غني دیوال وي او ځنه علما کرام دا فرمایي چې کني پولیس سرات کوم دا کنه پولیس سرات کوم بلندی دا چک دا ونه مراد ده خو بهرحال یو چک کوم دا کنه زوی بوي په هغه باندې به ځنه کسون نوست وي اوس دا چې د کسون به چوک چې د چوک ور باندې نوست وي رجالون نو په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي یو قول داغه دا چې دا به اهل فترت وي اهل فترت هغو خلکو ته یي چې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په منځ کې تقریبا 500 سال نه باندې 570 71 سال داغه چې کومه هغه دا ګیپ ته دا کومه فاصله ده دا کومه دورانیه ده په دې کې چې کوم خلک راغلي دي ظاهره خبره ده دغه ته یو نبیانه درغله نو داغه خلک چې کوم دي کنه دغه ته چې نبی راغله نه په دغه کې کوم خلکو کفر او شرک نه دا کړه او مکمل اسلام یا نه دروړه نو مکمل اسلام ویلي دغه ته چانس نشو ملو چې نبی وته نه ورغله نو کفر او شرک یا نه دا کړه او مکمل اسلام یا نه دروړه نو دسه دغه خلک اهل فترت دي نو دغه به چې کوم دا کنه دغه دیواله باندې نوست وي یو قول داغه نه یو قول داغه دا چې داغه ځای کې به هغه شهیدان نوست وي هغه شهدا وي چې هغه جهاد ته د مور پلور اجازات نه بغیر لور دي مور پلور مانیا کړی دي د مور پلور نه د منلی او لور دي جهاد ته نو اوس د څه وایي چې هغه یو طرف ته د مور پلور نه فرمانی وکړه او بل طرف ته شهادت غنی لوی مرتبه حاصله کا نو د څه وایي چې ګونو سو به سره برابر شول نو داغه خلک به اعراف باندې او یو قول چې دا ډیرو مفسرینو کړه دا او مشهور قول دا سو دینه مراد هغه خلک دي سو دی هغه ګنو او ثواب برابر دي یعنی کله الله رب العزت دی هغه ګنو ایوي تلې کې ثواب بلی تلې کې سو چین او طلب بالکل برابر ودرېږي نو چې کله دی هغه ګنو او ثواب برابر شي نو هغه به کوم دا کنه پدی اعراف کې دغه ځای کې وي نه به جنت کې وي او نه به جهنم کې وي دا به د جنت او د جهنم مانځ کې کوم دیول دا په دی باندې به دغه پوسا نوست وي او شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې کني نن زمانه کې کوم خالق تا دسي علاقو کې پتی کیږي چې هغه ته د دین دعوت نه درسیدله لکه د دور دراز ولا کسان دي د کوم پټی کری هغه صدا خالق دي نور نه هغه دور ذهن شته ده نو هغه یا کچیر کفر او شرک ون نکی او دومره اسلام ولا مشابهت هغه اختیار کی نو امید ده چې دا خلک با کوم دا کنه په اعراف کې رچی دا شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې لیکلي دي چنانچه د مسلمانانو طرف نه دا کمزوري خو بهر حل شته چې مو دعوت او تبلیغ کوم دا کنه هغه کوم دي انبیای کرامو کور وو هغه مو پرېک دوله ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا ذمہ داری د امت علماء کرامو ته عام امت ته دا وروس پر کنتم خیر امه اخرجت للناس اوس دغه کور صرف او صرف تبلیغي و جماعت ته پوته ده
نو هغه ظاهره خبره ده چې دومره غټې پیمانې باندې چې کوم ضرورت ده هغه ضرورت صرف په دغه یوه جماعت باندې نه پوره کېږي ځکه چې دنیا ډېره لویه ده دا د څو سوو یا د څو زرو خلکو کور نه ده سوشل میډیا باندې ګوره موږ د سوشل میډیا په فضول کارونو استعمالوو دا سوشل میډیا کې په کور ده چې موږ د دعوت کور کولی موږ چې کوم دا که نه په سوشل میډیا باندې یو چې ته ښه حدیث شیر کړو او چټه چې کوم دا ورپسې پنځه شپېږې ټیک ټاک والا ګانې شیر کړو دا خو زموږ دعوت ده دا خو زموږ تبلیغ ده د همدغه د دعوت او تبلیغ کې کمزورۍ واجه ده چې کفرونو چې کوم دا که نه هغو خلکو ته ملي امداد ورکوي موږ چې ورسره پنځه پیسې امداد نه کوو چنانچې یی چې د ټکسلې کې یوه جلکۍ وه نو هغه مزوري وه نو د هغه هیڅو غم فکر یې نه کول چنانچې په ټکسلي کې د عیسایانو یو هسپتال ده هغې ته چې ته چو بوتلله نو هغه عیسایانو ډېر زیات کیر وکړلو چې کوم هغه کې کرسچن عمله ده نو هغوی ډېر زیات علاج معالجه یې وکړه ډېره کټه خرچه یې ورباندې وکړله نو هغه خدای په ټیک کړله چې کله ټیک کړله نو هغه جلکۍ دوره هغو عیسایانو نه متاثره وه چې هغو دعوت ورته ویل کړلو چې یاره ته کرسچنه شه فورا کرسچنه شوه نو هغه بیا ډېره لویه مبلغه د کرسچنیټي وه د عیسایانو ډېره لویه مبلغه وه ډېر لوی چې کوم دا که نه هغه داعي وه ویلې دا د مسلمانانو کمزوري وه مونږ نن سبا مسلمانانو مطلب دا شاید چې د دعوت ولا کوم کور ده هغه مو پرېږدوله ده نو بهرحال ځنه علماء کرام دا فرمایي چې اعراف نه مراد انبیاء کرام دي فرمایي چې دا انبیاء کرام به الله رب العزت په هغه اعراف چاک دیوال باندې کینوي دا یې دې دپاره چې د هغوی اعزاز او احترام دپاره به کینوي څه هغو به چې کوم دا که نه خلک یې ټول کوزه نه کشي چې او دا چوک دي نو هغه انبیاء کرام به وي یو قول د هغه ده او د هغوی خاصه به دا وي چې یعرفون کلا بسیماهم لاندې چې کوم خلک تېرېږي چوک هغه وي د هغو به چهرونه وپېژندي چې دا سړی جنتي ده دا سړی جهنمي ده مفسرین فرمایي چې دا جنتیان چې کوم دي که نه د هغوی چهرو کې به خپل نور خدای پاک یخوي او د هغه چې کوم ده که نه دغه جهنمیان چې کوم ده د هغوی چهرې به چې کوم ده که نه هغه ټکې تورې وي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه هغې ورځې به ځنه خلکو چهرې تورې وي ځنه به سپینې وي نو دغه کسان چې کوم په اعراف باندې ناست وي دغو ته به الله رب العزت دغه ملکه او دا تجربه ورکړي وي چې دغو به چهرونه خلک پېژندي چې دا جنتي ده دغه جهنمي ده ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم او دغو به اندغه اعراف والا چې کوم خلک دي دغو به اواز وکي اهل جنت والا ته به وایي چې سلام علیکم په تاسو د سلام نو دا سلام چې کوم دا که نه دا ګوره دا د جنت ټکه ده ځکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هدایت کړي دي چې افشو السلام چې تاسو سلام پیلو کې تعریفو ام لم تعریفو که چوک پیژنده او که نه پیژنده تاسو ورباندې سلام چوئ نن سبا ګوره موږ دا شی بالکل پرېږدوله ده سلام مو اول خو چوو نه چې چوي په هغه چوی چوو چې چوک مو پیژن حالانکه پیغمبر علیه السلام هدایت دغه دي چې تاسو یې که پیژنې که نه یې پیژندې هغه باندې سلام چوئ ویلې چې دې سره مینه او محبت پیدا کېږي نن سبا نفرتونه دي د ورور منځ کې نفرت ده د پلار زوی منځ کې نفرت ده د ترو زمنو منځ کې نفرت ده د رشته دارانو خپلو منځو کې نفرت ده دا نفرتونه به څنګه ختم کېږي چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په دې هدایت باندې مو عمل وکړو چې افشو السلام سلام پھیلاو کې نو بهرحال لم يدخلوها وهم يطمعون الله رب العزت فرمایي چې اوسه پورې خو به دغه خلک د اعراف والا جنت کې داخل نه وي خو د جنت متعلق به چې کوم دا که نه هغه امید لري اوس دې ځای کې امام علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه یو اعتراض کړی ده هغه فرمایي چې تاسو خو دې دا ویلو چې یاره د اعراف باندې پوسه به چې کوم دا که نه دا انبیاء کرام نوست وي نو دې الله رب العزت دا فرمایلي چې دغو به جنت ته یا داخل نه وي خو د جنت امید به لري چې داخل بشي نو چې کله نبیون دي بیا نبی دپاره خو جنت ته تلل یقیني دي بیا څنګه دغه الله رب العزت فرمایي چې دغو به امیدوار وي نو دینه دا معلومیږي چې د انبیاء کرام والا قول صحیح نه ده نو علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه دې جواب دا ورکړی ده چې اصلا کې د یطمعون معنا ده یقین یطمعون د طمع
ایوا معنا چې کوم دا کنه هغه لکه څنګه امید ده نو ایوا معنا یقینا ده هغه ته به نو یقین وي دغه خبر چې هغه به جنت ته چې بهرحال دا چې کوم سای اعراف ولا خلق دي یو قول داغه دا مشهور قول دان داغه سکنی دا به هغه خلک چې دغه ګناه او ثواب برابر نو دیږي کې به یو ټیم پر یو نوشت بیا به الله رب العزت څکله اهل جنت جنت ته لوړ شي اهل جهنم جهنم ته لوړ شي یو ټیم تیر شي چې دی هغه ټیم هغه چوته تحدید نه د معلوم چې دا به څوره ټیم وي خو بهرحال بیا به الله رب العزت ور باندې خپل فضل وکي او هغه به اټول خلک اټول به جنت ته روولي په هغه کې داغه ده چې د کفرونو کوم مشمون بچی دي داغه اصحاب اعراف کې علما کرام شمور کړي دي چې دغه کې به هغه دي بهرحال واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار نو دغه به جنتیانو ته خو د اعراف سترګې غړي خو څه کله د جهنم ولا خلکو ته مخ ور وړوي دي هغه دغه هولناکي او دغه هغه سره وکسي د کومې سزاونه وته ملويږي نو دغه به کوم د ډیر غبرو شي او وبي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله ته درخواست وکړي چې یا الله د ظالمانو کې هم شامل ما کې نو لہذا هر وخت الله نه دا د غختل پکور دي چې کله یو ګناګور سړی وکسي یو بدکردور سړی چې وکسي نو الله نه هر وخت دا د غختل پکور وي چې یا الله دا نه بدکردور هم ما کې ځکه بیا به اندانه منه انجوما ایمو کیږي الله د متنی کا من توفیق نصیب کړي